بعضې خلک وي زموږ رشتې نه کېږي، بعضې جنکۍ وي یا هلکان وي ښه تعلیم یافته وي، ښه ښایسته وي، ښه خانداني خلک وي، ښه بې انتها هر قسم دوی باندې داسې مطلب نه څوک ورته ګوته ونیسي، حیادار خلک وي او ښه نامې جامې والا خلک وي، خو دې خلکو رشتې نه کېږي. رشته راشي خلک یې وګوري خوښه نه شي واپس لاړ شي. نو دا محبت کیسو کې دا مطلب راځي یا د چا رشتې بندې شوي جادو په وجه باندې هم کیدای شي، خو که د کومو خلکو رشتې بندې وي یا داسې وي چې د چا څوک خوښ وي او مینه ورسره کوي او دی وایي چې یاره دې سره زما واده وشي او د نکاح په طور ورسره مینه کوي، هسې نه یو خو د جسم مینه وي چې انسان د جسم مینه پوره کړي بیا جنۍ پرېږدي هلک پرېږدي، داسې نه که جایز مینه محبت ساتي نکاح ورسره کوي نو بیا بېشکه دا وظیفه وکړي او لازم یې وکړي. نو دا وظیفه د هر هغه چا لپاره چا نه چې محبوب خفه شوي یا د چا چې رشته شوي رشته کې رکاوټ راغلی وي یا د ښځې خاوند په منځ کې نه اتفاقي راغلی وي، د نه اتفاقي راغلی طلاق د خبره تللی وي یا د خپل دوه وروڼو منځ کې نه اتفاقي راغلی وي، دومره اتفاقي چې یو بل ویشتو ته تیار شوي دی، یو بل خون ته تیار وي. داسې هم کیدای شي چې بعض ټایم په کور کې هر کس په یو بل باندې بد لګي او دغه نه اتفاقي راشي او دوی وایي چې اتفاق زموږ په کور کې جوړ شي، نو دا ویډیو ضرور وګورئ. نو دا ویډیو چې کوم دا عمل چې کوم دی دا څومره کولی شئ څومره ډېر وخت چې کولی شئ تاسو به هم هر سړی به سمینه کوي تسخیر پکې هم دی ته وایي چې مطلب زه یو دفتر ته لاړ شم او دفتر کې ټول زما عزت وکړي، ما سره ښه په خوشحالۍ لاس میلاو کړي، ښه تندي باندې ښه په خندا باندې ما ته زی پرېږدي او زما عزت کوي، نو دا عمل ضرور وکړي، دا عمل مه پرېږدي. که یو سړی دا وایي زه په لاره کې ځم هر سړی ما ته سلام کوي، هر سړی ما ته عزت کوي، زما د خیال ساتي، دا ویډیو ضرور وکړئ، دا ویډیو وګورئ او دا عمل ضرور وکړئ، انشاءالله فایده ملاویږي. داسې وي چې بعض ټایم یو کس یو جنۍ سره محبت کوي یا هلک سره محبت کوي او دی نکاح ته خبر لاړه شي او د جنۍ کور ته رشته ورشي او د جنۍ په کور کې پلار ناسلا وي یا رور ناسلا وي یا خور ناسلا وي یا څوک ناسلا وي او دې ته خور نه ورکړي رشته نه ورکړي په نکاح باندې او دې جایز نکاح ورسره کول غواړي، دا عمل په دغه کې هم کوی شي. داسې وي چې بعض ټایم هلک رشته کول غواړي او جنۍ غواړي یو کور کې او د هغې هلک مور او پلار نه ونه چې دا موږ نه کوو، دا زموږ خاندان کې داسې دي هغسې دي هغسې دي یا چې پکې نخرې روباسي موږ ته پلانکی جنۍ کو ډینګلی جنۍ کو. نو که د هلک صلاح وي او مور پلار ته واقعي چې ښکاري چې دا جنۍ صحیح ده او په دې کې سمات دغه نه کوي مطلب خاندان کې هم برابر دي، حدیث مبارک داسې خاندان کې تاسو کوف کې سوي برابر وي، نه ډېره غریب او نه ډېره مالداره. بعضې خلک غریبانان جنکۍ وکړي بیا پرې ظلمونه کوي، کور کې ته نوکاره جوړه کړې وي. بعضې جنۍ داسې وي چې مالداره وي او غریب کس سره واده وکړي نو غریب سړی بیا هغه سړی ښځه وي او دا سړی وي. الرجال قوامون علی النساء، الله تعالی فرمایي چې ما د ښځو باندې د سړو درجه اوچته ساتلې ده، نو چې الله تعالی سړو ته اوچته درجه ورکړې ده نو بیا موږ له څه پکار چې موږ درجه ښکته وساتو. نو که چېرې داسې وي چې مطلب په کفر کې برابر وي، مطلب خاندانونو کې برابر وي یا په رشته کې برابر وي، بیا بېشکه دا عمل کولی شي جایز ده. دا اوس نه چې اوس مطلب بعضې خلک وي که نه که په تعویضونو په هر څه کېده نو ما به دا مریم نواز کړې، ما به دا کړې، ما به هغه کړې وه، نو خبره د نصیب ده او بل دا چې رشتې د په طور باندې وظیفه کې د نکاح په طور کې پیغام ورولېږه څوک نه کوي صاحب هغې ته یو سګنل مې وشي او دا که زموږ رشتې ته راغلی وو بیا چې عمل کې انشاءالله فایده به ضرور کوي. دا نه چې ته بس په غیب پسې شروع شو غیب باندې وظیفې کوه، نو په غیب خو کار نه کېږي. لکه بعضې خلک داسې وي که نه موږ نه وظیفې وال یو جنۍ مې خوښه ده چې ما سره مینه شروع کړو دا واغه، نو تا جنۍ چاته لیدلی نه وي، که لیدلی ستا اوس داسې ملاقات نه شي دا ستا اوس خبره اتره نه شي او ته بس نښه چې ته وظیفې پکې نو کوه که نه. هر شی داسې وي. اوس دا یو پریکټیکل خبره زه کوم، پریکټیکل زما خپله په دې باندې ډېر زیات تجربه شوې. زه یو انسان تابع کول غواړم، ما نه مخکې ناست دی هغه، ما نه هغه ځای کې ناست دی، زه هغه ته ګورم هغه په خپله ذهن کې دا راشي ما ته شاته څوک اواز کوي که څنګه په خپله ده پسې ګورم. دا تاسو تجربه وکړئ، تاسو یو محفل کې کښېنئ یو کس په بل غاړه پام تا ته بالکل خیال دهان هم نه ته هغه ته 2 منټه ګوره ته هغه په خپله ټوملې سترګې ته ستاسو سترګې ملاوي. نو چې کله انسان یو کس سره ملاقات شي یو کس سره مخامخ ناست وي هغه ته بیا تصور کې راولي تا پسې هغه په خپله راځي. دا بعضې خلک یا دا بس وظیفې کوه، وظیفې چا بس کې وظیفې اثر نه کوي، دا چل هغه چل یا په مریم نواز وکړه یا په دې وکړه. نو دا خبرې هسې بس دي چې خلک خورڅه کوي، خلکو خو پیغمبرانو پسې خبرې کړي، خلکو صحابه کرامو پسې خبرې کوي، خلکو الله تعالی پسې خبرې کړي چې الله نه 300 شپېته خدایان دي، نو خلکو خود هر څه کوي، نعوذ بالله دا خبرې خلک کوي. نو مونږ څه ښایو، مونږ ورسره د الله کلام ښایو، په دغه باندې مونږ څه کوو عمل کوو. وظیفه دا ده چې کم کور کې هم کم خلک ستا سره خلاف وي یا تا سره رشته کول نه غواړي نو دا عمل لازم وکړي او ضروري وکړي. دا یو څو عمل دي دا شروع کړي انشاءالله. روا بخلی 11 لونګ پیژنې لونګ هغه چې تور مچ دغه وي دا تور لونګ به راواخلي 11 دانې په هر یو لونګ باندې به تاسو وایي 101 بار
یا جامع المتفرقین بحق یا بدوح یا ودود یا لطیف یا معید بحق یا ودود. دا وظیفه شروع کی. یا جامع المتفرقین بحق یا بدوح یا ودود یا لطیف یا معید بحق یا ودود. هر شپه 11 لونګ راخلی او ځان ته به د اور سکروټ هم بلې کړي وي انګار چې ورته وایي هغه بل وي او په هغې باندې تاسو دا وظیفه پوره کړي مطلب 101 ځل په یو لونګ باندې ووایي دا وایي چې خدای پاکه فلانکي دپاره دا کوم چې هغه زړه او دماغ هر سر زما طرف ته چې ما سره مینه پیدا شي او داسې مینه پیدا شي بیا ما نفرت نه پیدا کېږي. خدای پاک خاص تا دپاره د عمل کوم خدای ته د په زړه کې زما مینه واچوي ما سره مینه شروع کړي. موږ به یقین په الله کو هر څه به الله کې خدا اسباب دغه طریقه داسې استعمالو دعا به د الله نه غواړو بیا په هغې چفکول دي او هغه په انګار کې اچول دي چې هغه انګار کې څه شي لوګی کېږي سوځي. تصور کې دا وایي چې خدای پاکه د هغه ما په داسې وسوځي لکه څنګه دا لمم سوځي نو چې ته دا سوځي چې روزانه 11 لونګ سوځي 11 دنه پورې دا عمل کېږي. یاره ما مخکې دا ویډیو شیر کړی وه یوټیوب چینل کې کم از کم 16-17 کسانو کتلی وه او هغې چام چې کړی وه ما سره رابطه کړې وه الحمدلله زموږ رزلټ 100% ووتو. نو نیت خالص پکار دی او څه رشتہ چې چا سره نکاح کوي او جایز ځای کې استعمالي ضرور به کار کوي ناجایز ځایونو کې استعمالي نو خامخا به کار نه کوي. نن سبا یو خبره بله هم ده دا ویډیو اوږدېږي خو بعضې جنکۍ داسې وي چې هغه هلکان ورسره مینې ساتي او شنه باغونه ورته وښي دا چل او دا چل او زما دا دی او هغه دي نو جنکۍ غریبانې خو هم کمکلې وي بس خپل د هوښیارتوب په وجه باندې هغې ډغرې خوري دغه وجه وي. بعضې جنکۍ هلکانو سره میلو شي مطلب صفا الفاظو کې وایم چې زنا ورسره وکړي هر څه ورسره وکړي هلک ورته نکاح به سره کوم دا به کوم دا به کوم دا به کوم چې معامله سره وکړي جنۍ خرابه کړي بیا هلک ترې وروسته شي. ډېر زیات ځایونو کې داسې شوي دي. دا ویډیو هغې د خلکو لپاره ضرور وکړي دا خلک به تاسو سره بیا خپله نکاح تړي نکاح ته راځي خو دې شي نه ځان ساتئ که څوک مینه کول غواړي او څوک نکاح کوي هغه دا شیزونه بیا نه کوي ډایره کوي چې نکاح کوو راځه بس نکاح لپاره پیغام درلېږي او که نه څوک کشرتوب کوي حرامتوب کوي نو بیا به دغه کیسې پکې ډېرې وي. الله تعالی دې موږ تاسو راضي شي. نو دغه عمل د شپې کولی اول و آخر 11 بار درود شریف ویلی اور 101 بار دغه وظیفه ویلی تاسو په سکرین باندې هم لیکم دا شروع کې ان شاء الله چې فائدہ به ضرور ملاويږي او کار به سره ضرور کیږي. الله تعالی موږ تاسو راضي شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.